ډېرو قدرمنو کتونکو د سمرنجم لخوا د مینې د خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. په ننني پروګرام زما وطن کې سره د جامبیل نه مخاطب یم. په جامبیل کې د مامبر خان په ځای کې د خان بابا جونګړه چې ورته وایي، په هغې کې د KKK تنظیم مشرانو یو پروګرام را جوړ کړی دی. هغې کې مشران کشران هم راغلي دي. هغوی سره به خبرې اترې کوو. راځئ چې د حجرې دا پروګرام لږ انجوای کړو. د خان بابا جونګړه د جامبیل پالاکه یو داسې ځای دی چې د میلمنو دپاره پکې د زوړ وخت په شان د خټو د لرګو نه جوړې شوي کمرې، کټونه، بالښتونه او د ګلونو باغچې دي چې پکې قسمه قسمه ګلونه ټوکېدلي دي. نن په دې جونګړه کې د KKK تنظیم د خپل میشن مطابق د حجرې پروګرام جوړ کړی دی چې پکې تنظیم ملګري او د جامبیل مشران کشران ډېر په ګڼ شمېر سره راغونډ شوي دي. دا زه له ټولو مخکې د KKK تنظیم ډېره شکریه ادا کوم چې دوی په دې تنګ لنډ وخت کې دونه ټایم ورکړو زما په جونګړه کې تشریف راوړه. ورسره زموږ د کلي مشران هم ټول ښه په اتفاق راغلي ناست وو. دا ډېر ښه تنظیم دی، ډېر ښکلي کارونه شروع کړي دي. نو دې دا مطلب چې خامخا دلته دا وسیع شي دا تنظیم. زموږ د جامبیل ته په پورته باندې غرونو ته دا ټول غریبان خلک دی او دې ته خو هر ممبر او حکومت خو ته نه رسي که نه. دا خامخا یو ډېر ښه ښکلی پروګرام شروع دی انشاءالله. نو موږ به هم دا کوشش کوو چې موږ لکه دې سره به دې کې ملګرتیا وکړو او دا پروګرام لکه مخکې ورسوو. نو زړې آبادیان او داسې دا زاړه مشران خلک دا زما ډېر خوښي لګه او ځان مې دا جونګړه ښه دا د خټو ګوټو جونګړه ده او زما چې کوم میلمانه کوم یاران ورسره دي هغې هم ډېره زیاته خوښوي. که نه کور خو ما ماشاءالله ما ځان خلق کړی دی او دا زما ژوند دی، دا ژوند زما داسې خوښه ده. زه ډېر ټایم به دې حجره کې تېروم. کور ته داسې ډېر دغه نه کوم. زما دا کچه زیګونه، دا ګلونه، دا قصې مېسې لکه دې سره مې لکه ډېر طبیعت لګي. د KKK تنظیم هم دغه پروګرام د حجرې په نوم دلته کې راوړی دی. هغوی هم دغه پروګرام کلي په کلي هغوی ګرځي، په خپل چمنو کې هغوی ګرځي. دغه د حجرې د هغه ثقافت ژوندي ساتلو لپاره چې زموږ د حجرې ثقافت را ژوندی شي. مخکې حجره کې به څه کېدل؟ مخکې به زموږ ټولې قصې، ټولې فیصلې، ټول ښه بد به زموږ د حجرې یو قسم زموږ عدالت و. دا مشران به ناست وو، دا فیصلې به پکې کولې ډېره ښه. اوس لکه بدقسمتۍ هغه حجرې تقریبا ختم شو. جو خلک زیات عدالتونه، دا فیصلې، دا قصې دي، د جوړونه بیټکونه جوړ شو. که د حجرې چې په کوم فیصلې وي دا واړو هغې په شان باندې سوونه نو او به خلک به دغه فیصله به وکړه نه. او نو د چا د حجرې تعلیم وکړه او د حجرې تعلیم وکړي نو هغه لکه ډېره ښه کار پرې کېده که نه. او ډېره مننه خان بابا. ګرانو کتونکو، تاسو د خان بابا خبرې ترې واورېدلې. خان بابا وایي چې حجرې یو جدا تعلیم دی او مخکې به د خلکو حجره کې یو جدا تعلیم حاصلو. مخکې نور مشران ناست دي، هغوی سره هم خبرې کوو. پروګرام مخ په وړاندې به وځو. راځئ موږ سره. پر ټوله دنیا یاد دی شجاعت د پښتنو، صفا لکه شیشه وي پکې مکر فریب نه وي، نفرت یو کمینه محبت د پښتنو. روشندیار باباجي چې خلک ورته دادا وایي، د منګورې د ښار اوسېدونکی نن د خان بابا په جونګړه کې میلمه دی. د خپل 80 کاله تجربې لاندې د حجرې په حوالې سره وایي. پخوا حجرې وې، نو په حجرو کې به دا خلک د کلي یا د پلو خلک په جمع باندې کېناسته او خپل وخت به یې ښه په ورورولۍ او ډېره ښه په خوشحالۍ باندې تېراوه. خپله غم خادي وه، په یو بل خفه کېده، د یو بل قدر عزت به یې کوو. اوس چې دی نه هغه قصې پسې ختم شوي دي. اوس په کشر کې د مشر قدر نشته، په مشر کې د کسر لاسه پاتې شته، خو په کشر کې بلکل نشته. نو وخت داسې شو چې وخت لا را روان دی. دا اوس داسې راغی پته نه لګي چې نور به چل کېږي. د KKK چې څه تنظیم دی او هغې راوتي دي او دا کوم خپل کوشش او کار یې شروع کړی دی او دغه زوړ ثقافت بیا را ژوندی کړي، نو د دې نه ښه خبره نشته. خامخا په موږ کې، په وړو کې، په لویو کې، په ضعیفانو کې به دونه د شعور پیدا شي چې یو بل به وپېژني. اوس خلک د یو بل د پېژنګلو ها نوتی دی. زموږ د پښتنو په معاشره کې ډېر تاریخي حیثیت لري. هغه زموږ د مشرانو د کشرانو د ناستې اوسېدو د تربیت لپاره یو ښه ځای کې په هغې کې که د
هر قسم دنیایي تعلیم یې هغه پکې هم کېده. هغه کې د مشر کشر ناسته پاسته د هغې خیال ساتل، مشر د مشر پر ځای کشر د کشر، هغه د مېلمه د حیثیت دپاره چې مېلمه د قدر لپاره حجره یو اهم شی زموږ د پښتنو. په هغې کې یو دا خبره وه چې همدردي وه، یو بل ورورولي وه، یو بل سره زموږ ناسته پاسته وه، موږ به د یو بل د روغې جوړې نه خبرېدو. اوس هغه شی ختم شوی دی. جره د چا نشته دی، چا د کوټې واړو واړو بیټکونه د یو تن دپاره رخ کړي دي. مېلمه راشي هغې کې هغه ځایې او هغه کوم پروګرام چې و د ښېګړې او د ورورولۍ او د عزولۍ هغه اوس بالکل ختم دی. بالکل د چا دیرې نشته دی، دیرې ختم شوي دي. نو دغه زموږ دپاره ډېره لویه خساره ده. داسې په پښتو ماین خلک چې د خپل ژوند مقصد یې د پښتو ژبې خدمت ته وربخلی دی. 14 کاله زده کړه یې هم د پښتو ژبې لپاره کړې ده. په پښتونخوا ریډیو سواد او د پښتو اخبار کې د خپل قام आवाज جوړیږي او د دوی مسلې ډیر په ښه انداز سره د چارواکو مخې ته رسوي. عصمت علي اخوند صاحب د حجرې په حوالې سره پاسون ته وایي. مننه صمد خان. حجره په حجره پروګرام چې خپل کلیوال کاروان کم روان کړی دی. زه خو به د حجرې په اړه باندې صرف دومره ووایم چې زموږ د پښتنو کم کلچر چې و د حجرې ناسته چې وه، حجره زموږ چونکې انسټیټیوټ دی، زموږ پوهنتون دی، زموږ کالج دی، زموږ سکول دی. مشران چې به کومې خبرې کولې، کشرانو به زده کړې کولې، تربیت به یې هم کېدو، اخلاق به یې هم زده کول. نو دوی چې کوم دا کار روان کړی دی اوسنی کوم د نوی دور چې دی په دې کې د حجرې هغه کلچر تقریبا ختم شوی دی. نو یو خو حجره په حجره پروګرام کې به زموږ هغه پخوانی کلچر چې دی مشرانو هغه ناسته هغه به بیا ژوندی شي، او بل د دوی چې کوم مقصد دی خلک را یوځای کول او خپل وړې وړې مسلې چې دي هغه حل کول، نو هغه به ورسره هم حل شي. او دغه وړې وړې مسلې چې حل شي نو لویو مسلو ته به د خلکو فکر شي، هغه لویې مسلې به ورته حل کول شروع کړي. حجره په حجره پروګرام چې کوم دی نو دا مونږ وایو چې زمونږ هغه زوړ تاریخ او زاړه روایت چې کوم دی نه بیا راژوندي شوي دي. که تاسو فکر کړی نه د حجرو هغه پروګرام ختم شوی دی. هغه حجرې په بیټکونو کې بدلې شوې دي، تقریبا هغه بیټکونو ته هم تالې پرتې دي. نو موږ په دې خلکو کې دا اویرنس راولو چې تاسو خپل د زاړه د مشرانو هغه یادونه چې کوم دی نه هغه بیا راتازه کړئ او دا خپل حجرې بیا آبادې کړئ. د خان بابا جونګړه د زوړ وخت د پښتنو د ثقافت هغه ژوندی مثال دی چې اوس هم دلته کې هغه ښکلاګانې او سکون میلاویږي. د خان بابا پرزن صدام خان وایي چې په دې کې څه خاص نشته خو سکون پکې ډېر دی. خان بابا چې دا کوم ځای راښکړی دی په دې کې خاص داسې نشته چې لکه داسې سپیشل دی پکې. هغه پخواني هغه د خټو ګټو هغه لیونه دي پکې. دې ته که څوک هم میلمانه راځي ډېر هغه پخوانی یاداشت ورته تازه کېږي او ډېر سکون پکې محسوسوي. موږ پکې خپل هم ډېر زیات سکون محسوسوو. یقینا چې او کله چې باران وریږي او د ځمکې نه چې کومه خوشبو د خاورو راځي نو هغه ډېر مزهناک او ډېر خوندور وي. پخوانۍ قصه د خان بابا راتازه کړې ده نو موږ پکې هم ډېر خوشحال یو، میلمانه پکې هم خوشحاله دي. زه د خپل کلیوال کاروان ډېر زیات شکریا ادا کوم چې هغوی دلته کې راغلل زموږ کلي ته او موږ هرکلی وایو دلته کې راغلل او موږ ټایم راکړو او دومره ښایسته خبرې وکړې او زموږ د مشرانو سره کېناستل. انشاءالله زموږ به هم کوښښ وي چې څومره مرسته زموږ کېدی شي د دې سره به کوو. دا د کوکاري نه دا کسان راغلي د تنظیم خبرې کولې دې موږ له ډېره مزه راکړه. موږ به په دې کې ډېره دلچسپۍ سره یې سالو، تاوان به کوو، منډه به وهو، نقد به ورکوو. خبرې ته پکې عدنان خان دی دا ملګري پکې ولیکلی شو او ستاسو ډېره شکریه صمد خان چې په هر پروګرام کې ته موږ شاملې هغې له راځې. خو په دې اخر کې زه دا خبره درته کوم چې وایي ډېر کارونه شو الټه دې زمانه کې او ړانده سترګې توروي ګوري عینه کې هلیوني ټول د دنیا هرس لاهو کړو او روغ ترې لاړو کېناسته شراب خانه کې. حجره جرګه او پښتونولي چې رایو شي نو پښتون معراج ته ورسي او د ټولو قامونو نه ممتاز شي. تیر دور کې کانګریزي تعلیم و او که نه و خو پښتنو به دین په جومات کې، علم په حجره کې او عقل به یې په جرګه کې زده کوو. نن سبا د هیواد د وګړو د پرمختګ ټولنه KKK تنظیم کې داسې ملګري رايوځای شوي دي چې روزانه مازدیګر په خپل دفتر کې یو غونډه کوي او د علاقې د خلکو د مخکې تلو لپاره پکې سوچ فکر او خپل رای یو بل سره بیانوي. بیا پې د تنظیم مشران فیصلې اوروي او همدغه شان دا نن چې کوم پروګرام حجره په حجره شروع شوی دی دا رای د تنظیم ملګري افرین خان ورکړی وه چې د وجې نه یې په علاقه کې د حجرې ثقافت یو ځل بیا د ځلېدو اړخ ته روان دی. د خپل کلیوال کاروان یو مخصوص پروګرام چې د هغې نوم دی حجره په حجره. مقصد د هغې دا دی چې په کمیونټي کې څه مسایل دي اول خو دا ده چې هغه موږ د ډیکلیر شي، هغه مخې ته راشي او د هغې د حل کولو موږ کوشش وکړو. دویمه خبره دا ده چې موږ تنظیم جوړ کړی دی خپل کلیوال کاروان او لګیا یو دونه هلې ځلې کوو نو
د هغې مقصد څه دی هغه میسج عوامو ته رسول. نو پروګرام حجره په حجره یوازې مقصد دا نه دی چې موږ صرف د حجرې هغه ډسکوري وکړو یا د پښتنو کلچر دی بیان کړو، خو د تنظیم مقاصد چې کوم دي، د تنظیم اصول چې کوم دي چې هغه موږ کانوی کو د خلکو ته، او موږ د هغې نه یو فیډبیک واخلو او د خلکو په کار راشو، د عوامو خیر کار چې د عزت کوي او خدمت چې د غریب کوي، نو د علاقې غیرتمند او پښتانه خلک په ورسره خامخا مینه کوي. د KKK د تنظیم د هلو ځلو نه مطمئنه ډاکټر عزیز د خدمت جذبه لري او نن په ډیر مصروفه وخت کې د دوی پروګرام کې شرکت کړی دی. پاسون ته وایي زما همیشه به دا یو خواهش و چې زه د دې ملګرو سره په دې پروګرام کې شرکت وکړم. د هغې وجه دا چې د دوی اخلاص او د خلکو خدمت. موږ به د مشران د تبلیغ په دې سلسله کې که به دوی ووتو، موږ به کېناستو، دوی به یوه خبره موږ ته به کوله چې په عبادت باندې جنت میلاویږي او په خدمت باندې الله میلاویږي. نو د دې ټولو همدغه جذبه دوی راغستی چې یاره د انسان او د انسانیت خدمت چې دی نو دا زموږ د ټول نه ټاپ موست پرایورټي ده. دا ډیره د خوشحالۍ، د فخر او د کلي لپاره د عزت خبره ده چې ټول راټولیږي او په داسې مسلو باندې کینی، کم چې د ډیر مخکې نه په دې تنظیمي لیول باندې په کار وه. ځکه زموږ که په سیاست باندې وګورو نو هر یو پارټي یا سیاست هغه لکه په خپل پلیټفارم باندې جنګیږي، او د دې کلیوال تنظیم به دی چې په دې کې به نه سیاست وي، زه پکې دا ووایم چې نه پکې مذهب وي. ځکه چې زموږ د خدمت جذبه چې ده نو هغه که فرض که مسلمان دی او که غیر مسلمه دی، خو دوی به د خدمت په جذبې کوي. نو ډېره د خوشحالۍ او ډېره د فخر خبره ده، او زموږ نه چې څونه کېږي موږ به ورسره ملګرتیا کوو په دې کې. د خانجي وینا ده چې نن په دې جدید دور کې ځوانانو په لاس کې موبایلې نیولي دي، د ټولې دنیا په غم کې ډوب دي، خو د خپل کور او د خواوشا د صورتحال نه بېخبره دي. موږ د امریکې، روس، چین او بنانا ریپبلیک خبره هر وخت کوو. د ټویټر، انسټاګرام، واتساپ او فیسبوک دوره ده، خو په خپل کور، کلي، چم گاونه او وطن کې څه روان دي، د دې غم نه بېخبره او لاپروا یو. جدید ټکنالوژي که یو طرف ته د دنیا نه ګلوبل ویلیج جوړ کو، خو بل طرف ته د خواوشا خلک د یو بل نه لرې بېخبره او بېپروا کړل. حجره چې په یو وخت کې د میډیا کردار ادا کوو، د ځوانانو تربیتګاه، یو لرننګ انسټیټیوټ او د مشرانو د جرګې او د ګپ شپ ځای او د کلي محلې د غم خادۍ مرکز وو. د هر څه اوس د ماضي حصه جوړه شوې ده. جدید ټکنالوژي زموږ د طرز معاشرت او ثقافت دا هم اداره ختمه کړه. اوس حجرې ختمې شوې او بیټکونه جوړ شو. د خپل کلیوال کاروان مشران وایي چې د خپل معاشي او معاشرتي ستونزو، مسلو، پریشانو او ځانځانۍ په دې موجوده دور کې د حجرو هغه رواج بیا را ژوندی شي، نو د اتفاق، اتحاد او یووالي سره به ډېرې مسلې هم هوارې شي چې د وجې به معاشرتي بهتري او سماجي امن ممکن شي. د KKK تنظیم حجره په حجره پروګرام له وجې نه که د کلو په منځ کې نفرتونه ختمیږي او مینه محبت سوا کېږي، نو بل طرف ته د KKK د مشرانو د حجرې د پروګرام له وجې نه ډېرې اهمې فیصلې په حجرو کې شروع شوي دي چې هغې سره د عدالتونو او تاڼو ته تګ راتګ ډېر کم شوی دی. په دې وخت کې زموږ د پروګرام زما وطن وخت پای ته رسي. د راتلونکي بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم له اجازه راکوي. په لوی الله مسپارم، د الله په امان.